نحمد صلی علی رسول الکریم ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال أصحاب رضي الله أجمعين نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا بدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تیز آواز باندې نہ گھبراؤ مسلمانوں بھی اسلام باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں بھی اسلام باقی ہے ابھی قرآن باقی خدا کی شان باقی ہے قرآن اگر دستور نہیں اسلام اگر منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں اسلام اگر منظور نہیں تو لعنت اس آزادی پر یہ خسرہ مشرف کچھ بھی نہیں حقیقت بیان کروں گا دوستو حقیقت بیان کروں گا دوستو چاہے کٹ جائے میرا زبان دوستو زما قابل احترام مشران و کشران علماء کرام او نن چې مونږه دا کم نسبت باندې مانکی شریف او مهرآباد ورته ویل کی دا په واسطه اول شیدا باچا صاحب یا سرشاه باچا صاحب او بیا د عثمان صاحب په نسبت باندې مونږ د خپل چهره شاعر فرمائی پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش خوشبو بھی آتی ہے کبھی پتھر کی پھولوں سے نو دا نسبت ته الله زمونږ د محمد رسول الله سره نه ختمه مسلمانانو د کې علماء ناشتي او زمونږ مکسر سپری او مخبرو کې تاسو د مولیانو نه تنګې په جماعتونو کې مولیانو نه تنګې بعض پکې د زړه بیماران هم راشي په دې محلو کې ډمتوب او خادیانې کېږي د هغې نه چاته الرجي نه وي او نه د زړه بیمار وي او چې کله د الله د رسول خبره کېږي په کورونو کې بیماران هم پیدا شي خلکو سره وخت هم کم شي اوس خو تاسو اکثر زمونږ چارسده پېښور نوخار دا خو بس هغه روڼه خویندې دي تقریبا او پښتانه هم یو مسلمانانو اکثر زمونږ سفرې وي او دا موضوع داسې نازکه موضوع ده چې دا زمونږ د ذات موضوع نه ده دا زمونږ د مور فلار موضوع نه ده دا زمونږ د کټي او د فټي موضوع نه ده دا زمونږ د لورو د خورو د انګورو د روندار موضوع نه ده دا د هغې کس موضوع ده چې دا د غونډ انسانیت د غونډو پیغمبرانو سردار ګوره یو قوم یو قبیله یو ټیم د پاره یو وخت لپاره پیغمبر راغلی وي او دا پیغمبر د غونډ انسانیت لپاره پیغمبر راغلی ټول الحمدلله او دا د ختم نبوت مسله ده چې دی وخت کې زما د لورو د خورو بېعزتي حدیث اوږد حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو الف اور مومن نشه جوړې دی مومن نشه جوړې دی تر سوچ د مال جان د اولاد د اجمعین د ټولو نه زیات مینه ما سره نوي نو تاسو کامل ایمان والا نشه جوړې دی غلط ما سره مینه والا نشه جوړې دی نو مونږ کمزوري یو سیبا نن تاسو د دنیا کې وګوره د مذاهب باره باندې اکثر زه خبره کومه بس دغه علم خو نه برابرېږي
خو دغه درجې د علماء سره ناسته پاسته د پاکو خلکو سره الحمدلله دغه که هره شعبه د خفه کېږي ما نن زما استاد مسلک جنگ شروع دی نن زما استاد د غیرت او د پښتو جنگ شروع دی مونږ به ډېر مړي اسیران زخمیان او گرفتار او بېعزتیانې بېشمېره وشولې ورم کړې د دنیا د کټیو د پټي دپاره ورکړې او ما ته تاسو په تاریخ کې په دې غونډه دنیا کې ریسرچ وکړئ وګرځئ تاسو پوهې خلک چې مونږ د الله او د محمد رسول الله لپاره څومره شهیدان ورکړي ما تا د پیغمبر علیه السلام لپاره څومره اسیران ورکړي څومره زخمیان مې ورکړي نن ډېره د افسوس خبره د افسوس خبره داره چې نن هغه 1.6 بلین میلیون وغیره وغیره هغه مسلمان چرته تللی دی هغه خلک څه شو چې د مسلمان د عالم څه چې د سکول د ټیچر د استاد به عزت پې کو که نه کو نن زمکې د پاسه اعمال زما ستا کمزوري شوي دي صاحبه زمکې طاقت وخو ماته سټرابري راکړه ماته لیچي میوې فروټ وغیره راکړه د مشرانو سم نه دي لیدلې تاسو کشرانو نعمتونو لیدل کوم نه لیدل صاحبه هغه زمکې طاقت وخو الله خپله خدایي وخوله نعمتونه راکړل خو صاحبه دا غیر منفي طرف شته ما د دغه نعمتونو باره کې ناشکري زیاته کړه ما ته د ځمکې د پاسه والدین الله راکړو او ما د هغې بدله کې صاحبه نافرمانی ډیره زیاته وکړله صاحبه ما ته علماء راکړل خو ما د هغې په مقابله کې ګستاخیانې نافرمانې ناشکریانې بېادبیانې وکړې کومې نه کړ صاحبه والله د دې ځمکې د پاسه د ځمکه د پاسه باندې یهود اوسېږي هنودو نسوارا اوسېږي ګستاخیانې کوي او کړم دی زما د محمد رسول الله په دغه ذات کې والله کې انچ پر غم راشي خو صاحبه او ما نن د کټیو د پټي د ځمکې د پټو د جربو د مرلې د پاره لور مړه کړه خور مې مړه کړه ښځه مې مړه کړه رور مې مړه کړو چکرې د جیلونو د پاره والد ما د دغه غازی خالد د کور چکر والد صاحبه نه مې دی والد صاحبه دغه جیلونه زما د پاره جوړ دی دغه د کافرو د پاره نه جوړ صاحبه نن زما استاف عمال کې برکت ختم صاحبه نن زما استاف اولاد کې برکت ختم صاحبه نن زما استاف په معیشت کې په فروټ او په میوه کې برکت ختم مینا وینا رورولي ختم شوی دا کله د ځمکې د پاسه د علماء بېادبي د مور پلان نافرمانی د پیغمبر په شان کې ګستاخی شروع شي والله بالله ثم الله موتا ته زندگی تیرولو حق حاصل نه دی مقصد زما تقریر کول نه دی مقصد زما داره چې زمونږ ټول انبیا د سر تاجونه لري صاحبه چې کله روزي نو کله د موسی علیه السلام شان کې خبر رانله صاحبه د تورات زبور انجیل باره کې خبر رانله د عیسی علیه السلام باره کې ګستاخی بېادبي ای مانکې شریف پښتنو مشرانو کشرانو مونږ او تاسو د تورات زبور انجیل هغه ایډیشن نشته او مونږ ورې ګستاخی نشو برداشت کولی څنګه هم خوښه ده غلطه مونږ د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام په شان کې نشو اے نجسو پلیتو پنډتیانو د 32 کروڑو خدایانو عبادت کوونکو تاسو کم پیغمبر سره تاسو کم قرآن دی تاسو کم کتاب دی راشه ما سره کېنوئ اے د غوا متیاز سکلو والا تاسو راځئ او زمونږ ته وایه چې تاسو په خبره راشه ما تاسو سره ما یو ادنا د اولاد درجې طالب سره صاحبه کېنه چې تعلم لا ما تکو انشاءالله د غلطه څنګه شهدا صاحبوی سر ګډکول پرېږده مونږ تا ته وایو چې هغه معاذ معوذ نابالغه دا غې ته پوښتو نه کو څرنګه چې ای صاحبه نن د ځمکې د پاسه مسلمان کم طرف ته تللی ز سلام عثمان صاحب ته چې دا ښکلې چهرې راوستلې دوی پسې به څومره رنګونه کړي دوی پسې نت انټرنیټ استعمال کړي
من الزاری به ورکړي شیبا مونږ مدرسۃ البطن لپاره نیو راغله مونږ مین مسله د ذات د محمد رسول الله ما سره بنن لوش کوي ما سره بعهد کوي نن چې مونږ دلته کې ناستو دلته به یو ولی تیر شوی دلته به یو لوی عالم تیر شوی دلته به یو لوی فیر سے باچا سیب تیر شوی سیبا ز خبره وګدوم نام افغانستان کې ما سفر په هندستان کې ما سفر سیبا یو ځای کې خبر راو چې دیږي خو زه داوی سره ویم چې دلته کې بسوک سیبا دفن ودا سیدو کنه دلته لګم دفن به وی سیبا دا نسبتونه باندې ختمو سیبا د نیک صفت مګوا ما د خپل مشرانو صفت مګوا ما ته آغا قارب آغا پریدا ما ته خپل عثمان دلته کې راخکارا چې زم یو عثمانم زبد عثمان غنی په نقش قدم باندې زم ان شاء الله سیبا آغا خلق سشو آغا پختانه سشو چې دا ګلونه دوی خپل کارونه رستو ما تیم وختي بزو دغه خلکو غم خادیانی سیبا دا مسله د محمد رسول الله د دین مسله را سیبا غوړي کارونه به مخ کې رستو کو دا ټیم به ورکو کله نا کله به دې پروګرامونو کې سیبا ایسالو سیبا تاسو زمونږه د جنډې خبره نه لا زمونږ استادو د پټه خبره نه لا سیبا زمونږ استادو کعبه आवाज را کېراله وګیا زما بجبه کړه تمام لګ د اجي صاحب تو رمزور سره لګ نسبت لګ لکھا خو بس پرې د دام سیدان سیبا سی سرم خبره کول لا تاسو ټول مفتیان خبره مې کوله چې زمونږ استادو کعبه زمونږ استادو خوده زمونږ استادو کتاب زمونږ استادو پیغمبر یا الله څنګه خپل پیغمبر دې راکړي سیبا مونږ ډیر نه شکر ته یو سیبا مونږ ډیر ګستاخیا نه وکړي اول بزو ام سیبا ما سار چې د قران تلاوت کړي دو که نه دې کړي سیبا ما سار جمع کړي دو که نه دې کړي سیبا داوی خو زه ډیر کوم نن زما اوستا د یو پاټه د یو لیډر د لپاره څومره قربانې نه سیب ورکو کنزل او غیبت او تعصب او بغض کینه حسد او سیب شهیدان مم ورکو زخمیان مم ورکو بیزتی مم ورګړه د کور چاپې مم ورګړي سیب اری پاټه سره تعلق ساته اری پاټه سره تعلق ساته او زمونږ استادو لیډر اونلی ون محمد رسول الله سیبا دا وای سوک تھی سیبا دے بچو سر دے کورگے مون خزل دردو کی سیبا دا طالبان علماء مدرسید الحمدللہ چې دغه خلکو سیبا دا قیامت رستو کړي دی ګوره سیبا مونږ تاسو دغه پیغمبر دغه اسلام د ولسو د پولیس خیر خوایو سیبا د ما محله کې نن یو مشر خزه و پاشو دی مرګرو ته پدرا ما وینا ز تاسو رزما دا جرګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غره شان جرګه سیبا مونږ ور ډېرې به د بین را نو شوې ډېرې کمی به شیر نو شلو را پاسه تاسو دی محله کې بداسي کورونه روان شوي دا سلور خور بناستوي دا سی دا یو روړیان مې کې دي چې تاسو روړیانم دې کې ناشته تربورانم ناشته یو بل سره ملوبي کړی دي نن د جیرب د پاره د صوبیدار د پاره نن د عدالت او د قجروت چکر مو علیکم نو والے سبا دا نم په دا امتحانات دي دا نه ختمي سبا نن زما استا مسلمان ولی په خپل ایمان باندې تنگ شوی دی ما ته مرګ را ولې زکه مرګ واړی چې نن زما پیغمبر په قید کې سیبا نن زما عظیم قرآن ما په خپل ګناهګار سترګو د بګرام جیل لیدلې بګرام لیدلې دغه عیسایانو دغه اندالو 72 مرتبه قرآن مجید باندې ټیشو پیپر سیبا جوړ کړی سیبا دغه باندې استنجا کړی را اے غیور مسلمانانو بس تیرا پاسه مینا وینا ورولی ځان کې پیدا کې مونږ تاسو ته مقصد بیان کول لري دا د غون انسانیت پیغمبر خبره را راځي ول د خپل پیغمبر او پیجنو
بیا خپل الله پیژنو بل خپل کتابو پیژنو سبا دغه قرآن کې ماتا سوې چې تاسو څوک رورولي دغه رنګي مسلمان د مسلمان سره مینه پیدا کې نن څومره خلق راغون شوي دا توبه وباسو چې څومره ګناونه شي یا الله بل ګناه به نه کوو ان شاء الله دغلطه یا الله دغه لار ده دغه پیغمبر دی د خلافت خبره وکاو سبا د رورولې د مینې وینه خبره وکاو خو سبا دا مسله د ذات نه را دا د محمد رسول الله د ذات خبره را نو زه دغه يهودو نسوارو ته عیسایانو ته ویم چې ما خو تعالی په افغانستان کې شکست درکو اے هالند والا اے جرمن والا تا د خپل بوټان دی شماره کنه ترا پاسو زما د پیغمبر په شان کی کارټونه سورز مخ کې شیدا باچا سی بوې دغه هالند کې بیا غ نیوزیلند سویډرلند کې دا اوس دې لګ وخت دا یادوي لګ لخه دا اوس دا کومه ګستاخی شوی و زه خو ته ګستاخی نه ویم چې دا خو ډیر څه خبره دا کومه بے ادبیه چې کړې و نو پاغه ځای کې بیا یو نو مسلمان یو عرب مسلمان راغی او سیبا هغه ځای کې چې کوم ځای کې هغه پلیت او نجس دا کم چې لیکلی الله کا دشمن وہ را سرا اللہ کا دشمن ہمارا دشمن محمد کا دشمن ہمارا بھی دشمن یا الله مون قربان کا بخپل لار کې نو هغه ځای کې چې دا قرآن سریام سه به اجازت ورته ورکل شو ما ته خو اجازت نه راکې دا لګ دا ګستاخان پراته دی کنه دی پراته الله دې زموستا په لاس سزا ورکې سه هغه کم ځای کې چې هغه ګستاخی کولا نو هغه ځای کې هغه یو مسلمان د عرب نه راغې ګمنام ته ویل کېږي اگر هغه او هغه ځای کې وی ز بدل د کې مسجد جوړم سب جوړو ما وره سب جوړو سه به تاسو باندې انټرنیټ باندې کتلی د پاکستان طالبان چې دا غنه 80 کروڑ روپیا راتلې سومرا مونږ بوختانه سه ډېر لري لاړو مونږ یو ځای کې پلاټینګ کیږي نو بیا پلاټینګ وشي اخره کې اجي سه یو مرلزه خو بګرا کې مسجد ته کنه اجي سه یو مرلزه بګرا کا مونږ نن اسلام سوال د پرې خیره سه غلطه محمد رسول الله به یو ځای کې د موسته به کولا نو سه بال ته به سه جوړوي را سره لکنه مسجد به جوړو کنو اے را پاسه خل خل پښتانه دا کم مشن د مرګرو شروع کړي سه با مرګ یو ځل راځي مرګ یو ځل راځي ځوانیم یو ځل راځي او دا چې مرګ واړه چې یا الله ته کوم ځای کې خوشاله ګ مرګ مونږ لراولې سیبا ستاسو مونږ شکریا نشو ادا کولې عثمان بھائی دا مرګري دا مشران والدین به ژوندۍ وي هغوی به دا کم دغه جوړ کړي زمون خو تا شهدا صرف درته وي نو مونږ هم ټول دغه کې مرګري ان شاء الله د یو بل سره ملاقاتونه نه شوي ان شاء الله د محمد رسول الله د میشن مخ کې بوزو ان شاء الله او شو کنه دغه نجس او پلیتو سبا ذخیری خبره کوم علماء ناشتي خبرګي نه د يهودو مثال نه چيله پیژنه کنه دلته چیلې چې کله وار راوړي دا چیلې ل بیا بوزي کنه بوزي نو دوی وار راوړي د پدې توره به خورو ان شاء الله د غلطه او دا چا په توره د محمد رسول الله شیبه مونږ د کم پیغمبر امتیانو یا الله داس پیغمبر دې را کړی چې مونږ داغه شکریا نشو دا کړم شیبه مونږ توبه واسو ستا په دربار کې دی پاک ځای کې چې د نن نه پس پا بےدبی بنکو نافرمانی بنکو او سے بستا دشمن زما دشمن د پیغمبر دشمن زما دشمن الله د دې مشرانو د دې سپینګرو په دې عمر علم کې برکت سے باهری د مشکات شریف یو حدیث تاسو زمون د خوشخبری د پاره مشکات شریف کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه ته وی اے صحابه وی تاسو ته زما د ایمان مبارکی د ایمان مبارک یو ځله ورته ویل او زما استاد لپاره راځي وی زما به یو خیره امت راځي و ځله د ایمان مبارکی درته کوم ټول وای مبارک شه مونږ غټل ان شاء الله او سیبا نبی علیہ السلام فرمای غړ غټ امتون راغلی آخری 70 و امت دا د محمد رسول الله امت
آخري امت ته. نو صحابه ما په امتونو باندې تاسو هم ګټلې را او پیغمبر فرمایي چې انا خاتم النبی لا نبی بل پیغمبر راتلو والا نشتا. نو امت هم ګټلې را پیغمبر هم ګټلې را. صحابه دغه شانتی را پاسوبه دغه رنګ د خپل منځونو هم خیال ساتو، تزکیه نفس هم کو، دغه رنګ د پیرانو سره محبت ساتو، د تبلیغ مرګرو سره به نسبت ساتو، د خلافت سره محبت ساتو، دغه رنګ دعوت تبلیغ دی، دعوت جهاد فی سبیل الله ان شاء الله دغه نقل به ان شاء الله دا پاک القبل ان شاء الله دغلتا دا کم عدد کو دا به الله په عبادت باندې دغه شان قبلی دغه قران برالو. دغه رنګ زما د نوجوانانو ته دا غافل دي چې تاسو به بس د ګناہوں توبه باسه ان شاء الله کنه سبا د ګناه دروازه بدا ځان د بندو او د هدایت دروازه برته سوک کلا وي جواب راکې. مونږ د چا بندګانو الله باندې دا سر را لچارا کړو را سره الحمدلله. ز کمزورم ما دغه شان د افغانستان کې لګ لګ وخت تیر کړي، ما سره طالبان مجاهدین شهیدان شي الحمدلله. خو سبا د مرد چا پلاس کړي ان شاء الله څنګه چې شهدا سیبو چې دا با لګ لګ بدغه شان دغه کو زما چا سره اختلاف الحمدلله نشتا. او چا د اسلام او د ملک او د ملت سره دشمنی کړي را الله تعالی ته ذلیل او خول کو نه خول. سبا خلک کوئی مونږ مسلمانان ختمو، مونږ علما ختمو. سبا موسی علیہ السلام چا بچ کړو جواب راکړه دلته دغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ یو بچی چې کوم دی په فلسطین کې روچت شوی دی. سبا دعا خو وکولی شو کنه دغه شان کوي به ان شاء الله کنه سبا الله نظام راولي. دغه مونږ درته بنیاد کې خودو، مونږ درته شهدا بچا سیب دغه رنگ یاسر بچا سیب سبا داسې کورونو کې مسلې راغې مونږ پلارانو وته د تاسو بیماران دا بیماران دی وای تاسو درته غلطه خبره کړې تاسو ته وای را ده د خلینو د کنزلو خجل ځکه چې دا پاکه کورنۍ ده د علماء سره محبت تاسو خو پښتانه خلک تاسو زمونږ د ګناګارو خبره اوریدا زمونږ فدوا باندې کېږي الله تاسو مینه او وینه ور ولید قائم او دائم وساته. الله دې مشرانو ته بدین باندې استقامت نصیب کې، کشرانو ته هدایت نصیب کې. او دا شیرا چې کوم دا نو دا به عثمان په دې غاړه کې راولو چې د ډېر دغه فیسبوک او نت انټرنیټ باندې دا پلان کې دی دا پلان کې دی خو کمزوري او زګه چې بخون کې سوک ته جواب راکړي رزق ورکول والا سوک ته. نو دغه کافرانو ته دعا کو چې الله وبخي کده هدایت نه یا الله زمون په لاس ورته سزا ورکړي یا الله دغلتا یا الله اسلام غالب کا په دې محله کې امن بار بار خوشحالي راولا. دا شو خبرم د ځان د اصلاح لپاره وکړي سبا دوی چې دغه شاندوی سرلار شو زمونږ د ایمانم تجدید شي داسې لګي تجدید پیژنه کړه غلطه کنه سبا وټ نه غواړو روټه ده نه غواړو پیسې ده نه غواړو او د محمد رسول الله دی پاد نه غواړو ان شاء الله. دا غیر سیاست خبره را دا دار مسلمان خبره را چا دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا بکو دی پا بکو ان شاء الله کنه شعار اسلام نه فابم کو ګستاخانو نن نیټ او انټرنیټ خو بوډا ځوان شرم دی دا سننګ شهدا سپتا تو دا یو پیکج با د محمد رسول الله لپاره کو ان شاء الله. اے غوی پیدا کړی ډاکټر شیر علي شاه صاحب بجندو الله دې پاغوي قبر رحمتونه وړي وی غوی پیدا کړی د مزید مونږ واغشت استعمالوي او ډزوي او پریو وغیرہ پیکجونه درته راځي دا به د دوی ګولې دی په دوی باندې به استعمالو او ان شاء الله الله نظام را ول اسلام غالب کیږي. د دې مرګرو مونږ ډیر زیات شکر گزار یو د الله شکر ادا کړي چې یا الله د دې فتنو فريده ورکې تا مونږ د کل خبر د کینلو سیوا دغه تورات زبور انجیل ګستاخی زنه منم د موسی علیہ السلام نو سیبا زبا د پیغمبر بشان کې څه ګستاخی ومنه تاسو به جلسې کړي جلوسونه احتجاجونه مظاهری بم کړي الله به دا قبلې سیبا خو سیبا خپل تزکیه نفس وکړو ان شاء الله دغه ما په دې خبرو باندې خپنه شه مونږه جذبات نه دا یو مستقل فریضه را د الله حکمونه په دې خپل 15 شپک په توجود باندې راولو ان شاء الله دا کوم دیره الله رضا قائم او دائم وساتي او دغه شان دی را پاسه مشران یو کمیټي جوړه کې داسې مسله راځي
غریب راځي رنزور راځي سوسه بدا پته به جمعات کې لګي بازار ته لګي په جمعات کې لګي نو دغه رنګي منځونه لبه پټیم باندې زو خپل بچو برا پاسو او دا به وتوای چې بچی نن خپکیږي ما خپکیږي ما نن د نصاب نه د طارق ابن زیاد سوري ختمه شوی ده د خالد ابن ولید سوري ختمه شوی ده د محمود غزنوی هغه ست ختم شوی او رن راته د انګریزانو دغه خبر راته اغرا مخکې او ان شاء الله د مشرانو نظامات دو امید دي چې موږ به د محمد رسول الله د میشن برزو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین